حسن معاشرت دا څه ته ویل کېږي؟ د حسن معاشرت مقصد دا دی چې ستا د خپل ځان نه علاوه خلکو سره زندگی گزر بسر میل ملاپ معاملات اٹھنا بیٹھنا الیک سلیک چې مونږ څه ته یو د خپل ځان نه علاوه د نورو خلکو سره ستا دا معاملات څنګه دي؟ آیا ښه دي که ښه نه دي؟ په دې باندې ټول یو ځل نظر ثاني پکار ده چې زه اشرف المخلوقات یما ولقد کرمنا بنی آدم. اللہ فرمائی ما انسان لا پٹولو مخلوقاتو کی ما انسان لا عزت ورکڑے تکریم لائق تکریم دے دا اللہ فرمائی. اس تدخپل انسانیت ذمہ داری پا معاشرہ کی پورا کی کنی پورا کی دا ہر فرد ذمہ داری دا او دا معاشرہ چی بگاڑ دا خراب دا فردن دا دغی معاشرے پا خرابی دو کی فردن دا ہر یو انسان برخہ و حصہ دا. زما بذات خود سے ذمہ داری دی اغز پا صحیح طریقہ باندے نکوما بگاڑ را گئی دستاسو ہر یو کس فردن سا ذمہ داری دی اغتاسو پا صحیح طریقہ باندے نکوئی معاشرہ کی نورم بگاڑ را گئی. دا معاشری حسن دا معاشری خائص دا دی انسان پا نیکی دو باندی کی گی چی انسان نیک ہوئی پا انسان کی نیکی او پا انسان کی اطاعت دا ڈیر ہوئی او پا انسان کی برائی او بدائی یا نوی یا پا انسان کی ڈیر کمی ہوئی دغس انسانانو نا پا دنیا کی یو خم معاشرہ جوڑے گی. حسن معاشرت دا دی چیزما استا اول پکور کی دا گوریات لرے دا ہر انسان ذمہ داری دا طولنا اول پکور کی بیا پخپل کمرہ کی ستاخ پلی کور والا سرا ستاخ پلو بچو سرا اغی سر ستار رویہ و سلوک سنگ دے آغ زینب را شروع کی خیرکم لأہلی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی غورا پتاسو کی اغ انسان دائی چکم دخپل کور خلقو دا پارا غوری کمرینا دا انسان دا انسانیت سفر شروع کگی کمرینا تخپل کور والا معشومانو سر سنگی آیا پتا کہ چا انسانیت شتا تا چا آدابو نا خبری ستا دا خپلو بچو سرا سلوک سنگ دے بس این ٹائم تا یو تندائی راچولے یورتا اغریب پتا باندی سلام قدری نشی اچولے دا یاد لرا دا بیکارا او دا بیخون دا پلار او څومره مسلې تر جوړه کی تاسو ته پته ده د بیکار او د بیخوند انسان او پلار نه خدای چې هغه خپل تندای خپل بچی ته ترش کړي دا بیکار پلار دی. خپل بچای ځان ترا نږدې کړه هغه ته بچای وایا مونږ او تاسو خپل بچی ته بچای نشو ویلای چرته مونږ خپل بچای خپل کړی نه دی مونږ خپل والدینو نه یو خپل کړي او نیرا سر آغا سی سلوک چی سنگ پکار دے عمومی چی سمرہ طریقہ دا بس یو بچائی دے استا چرتا بناستی ہو تندائی با دے اور ترا چولائی ہو کہ خبر یا اوکڑا یا سلامی ہو کہ دا اغد پارا گستاخی دا ہو کہ اغتا تا اور سر او خندل یاد اور سر گب شپو لگا ہو بس دا بے ادبی دا ہو داستا بے عزتی دا ہو دا کم دین تاسوس دا کھڑا دے
خپل بچای را نږدې کړه هغه خپل کړه هغه په خپل سینه باندې ځان ته راغاړې باسه هغه سره ګپو لګوه هغه سره خندا وکړه مسکراهټ قسم دی جریر فرمای ابن عبدالله رضی الله عنه صحابی رسول دی مبارک فرمای چې ما چې د کوم وخت نه ایمان راوړی دا خبره واورئ ما چې کوم وخت نه ایمان راوړی زه صحابي رسول ما حضور مبارک خپل بچی نه یم خو چې ما کوم وخت نه ایمان راوړی او ما حضور مبارک ته کتلی دي بغیر د خندا نه ما ته حضور علیه السلام مبارک نه دي کتلی بس ما ته خندلی دي او مونږ تاسو هلکه څه شی شوی دی دا بچی ځان سره کېنوه دې سره مشوره وکړه چکر لې ځان سره بوزه خوراک ورسره وکړه ګپ شپ ورسره ولګوه دا خو تربیت نه دی چې هغه غریب ستا خواله نشي راتلی دا حسن معاشرت نه دی ګوره زمونږ استاسو پښتنو ترتیب بل طرف ته روان دی چې د دین اسلام په خلاف باندې په هغه کې یو خطایي وګوري هغه ونیسه هغه مواخذه وکړه تربیت یې وکړه په ښو الفاظو باندې بچې دا کار غلط دی دا د اسلام په خلاف دی د قرآن په خلاف دی د دین په خلاف دی دا نه چې دا سیز د اسلام موافق دی خو زما د مزاج په خلاف دی ته څوک د اخلاقو په خلاف موافق دی خو زما د طبیعت په خلاف باندې داسې کور بچی پلار دا هیڅ کله نشي جوړېدی خپلو بچو ته بچی ووایه هغه له هغه مینه او محبت ورکړه چې هغه ته پته ولګي چې پس ورځي چې د ستا کمای که نه کمای چې هغه ته پته ولګي چې د زما د والد صاحب کمای دی چېرته داسې ونه شي چې ستا کمای او دی په هغې باندې شکر وباسي چې ښه دی چې زما والد صاحب شته نه په دې کې ټول ملوث دی په دې کې دا کردار او دا تربیت دا د ستا دی ستا بچي له داسې تربیت ورکړی داسې تربیت ورکړه چې ستا یو لحظه هغه کمای محسوس کا ته نه چې هغه کمای محسوس کا ستا نه بغیر د هغه زندگی ادوره ای د هغه زندگی مکمل نی د هغه زندگی کمپلیټ نی ستا نه بغیر داسې تربیت ولا ورکړه مونږ په تاسو کې دا خبره شته نشته مونږ په تاسو کې دا خبره ته څنګه وایي چې زه مؤمن مسلمان یم او زما کې حسن معاشرت دی نشته پتا کې حسن معاشرت ته خپلو بچو سره ښه نه یې ته خپل کورواله سره ښه نه یې ته خپل پلار او مور سره ښه نه یې ته خپلو وروڼو سره ښه نه یې ته خپلو خویندو سره ښه نه یې هغه تا سره نه دي ښې دا حسن معاشرت نه دی دا یاد لرئ حسن معاشرت څه دی معاشرې د پاره ښه فرد که پلار دی بچی د پاره ښه فرد رور د پاره ښه فرد که بچی دی پلار او مور د پاره ښه بچی ښه فرد که وراره دی تره د پاره ښه فرد که تره دی وراره د پاره ښه فرد او که د کور کلي وطن سړی د کور کلي وطن د پاره ښه فرد دا حسن معاشرت دی